وی حضرت عیسی علیه السلام یو ځل بار ته ووتو نو په لاره کې ولا مخې له ابلیس ورغی ابلیس شیطان ولا مخې له ورغی نو په دې یو لاس کې ګبین راغستی دی او په بل لاس کې ایری راغستی دی ابلیس سره په یو لاس کې سره څه دی ګبین دی په بل لاس کې سره څه دی ایری دی ایری نو عیسی علیه السلام ورته فرمایل اے د الله دشمن بیا چرته روان او دا په دې لاسونو کې دی اغستې څه دي د الله دشمن بیا دې څه ارادي دي نو دی ابلیس ورته وویلو اے عیسی دا ګبین چې دی که نه دا ګبین دا مې په هغې چا پسې اغستی دی چې څوک غیبت کوي څه کوي غیبت کوي نو دا ګبین د هغه په دې شونډو ومږمه نو هغه د غیبت ډېر خوند را پرېږدي دا غیبت یو مرض دی کو خیال خو کړی په دې چې څوک عادت وي په هغه ورې هسې ټایم نه پاس کېږي دی به دوکان ته حجرې ته سړک ته دی به ځان له د بۍ څوک ګوري چې د سره کېني او د چا په سر باندې بحث وکړي داسې خلک وکړي که نه وي خو دی چې د چا سره کېني د چا په سر به یې راغوستي نو ابلیس وی دا ګبین مې دې نه راغستی دی چې څوک غیبت کوي چې به د شونډو ورته ومږم چې ښه خوند ورله راپرېږدي ښه خوند ورله راپرېږدي او ګوره کې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي غیبت چې دی که نه الغیبة اشد من الزنا دا د زنا نه بدترینه ګناه ده غیبت د زنا نه څه ده بدترینه ګناه ده اوس تاسو به وایئ چې غیبت د زنا نه څنګه بدترینه ګناه ده نو د هغې مقصد دا ده چې د یو سړي نه زنا وشي زنا که نه نو دی خپېمانه وي که نه وي دی خپېمانه وي خامخا څه وباسي چې په زړه کې څه ناڅه ایمان وي د چا نه بدکاري وشي دا انسان څه وباسي ضرور توبه وباسي دا ډېر خپېمانه چې دا رانه څه وشو چې په زړه کې ذره بره ایمان وي چې ایمان پکې نه خو بیا څه کوي نو کوي او غیبت چې کوي نو دې نه څوک توبه نه وباسي ځکه دا چاته ګناه نه ښکاري نو هغې دا ګناه کبیره ده دی په دې ګناه کې مبتلا یې د بل سپکاوی کوي په زړه کې دا راځي هم نه چې زه په ګناه کبیره کې مبتلا یم د دې وجه نه د حدیث مبارک کې ورته ویلی شوي چې ګوره غیبت د زنا نه غټه ګناه ده د زنا نه پکې سړی توبه وباسي غیبت نه پکې څوک وباسي نه توبه او بلکې په غیبت کې به څه کوي چې د چا د غیبت کړی دی که نه نو د هغه نه به هم معافي غواړي د الله په دربار کې به هم توبه وباسي خو چې د چا د غیبت کړی دی هغه ته به هم وایي چې هلکه ګوره ستا مې ډېر بدي بیان کړي خو معافي راته کوه خو هغه معاف نه کړي الله دې نه معاف کوي یاد وساته نو ابلیس وی دا ګبین مې دې لاغستی دا شهدو دا مې دې لاغستی چې څوک غیبت کوي چې په دې شونډې ورته ومږم او خاص کر زه هم د دې ښځو د شونډې خو د دې ګبین نه اډو خالي کېږي ده ځکه چې د هغوی خو بل کار نه وي غیبت خو چې دوه تنې یو ځای کېږي په درېیمه باندې به یې راغوستي خوس به یې رخ کړي نو کسې کوي نو دې نه ځان ساتل پکار دي وی ښه په دې ایرو باندې څه کوي وی دا ایرې د یتیم په سر باندې اچومه چا په سر باندې اچومه د یتیم په سر باندې اچومه چې خلک ترېنه نفرت کوي دایرې د یتیم په سر باندې ځکه اچومه چې خلک ترېنه څه شروع کړي نفرت شروع کړي حالانکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي چې کله یتیم جاړي د الله عرش پړه کېدو شي چې کله یتیم په جړا شي د الله عرش پړه کېدو شي او الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي ای زما فرشتو لاړ شئ په دې ماشوم چا ظلم وکړو چې د هغه پلار ما په خاورو کې پټ کړی دی په ده باندې چا ظلم وکړو چې د چا پلار ما په خاورو کې پټ کړی دی په دې بېکسه باندې چا ظلم وکړو نو په یتیمانانو باندې څه پکار دی رحم پکار دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي چا چې د ځان سره یتیم په خوراک کې شریک کو کنه الله تبارک وتعالی د دغه انسان دپاره جنت واجب کو الله تبارک وتعالی دپاره څه واجب کو جنت واجب کو چا چې یتیم ځان سره په خوراک کې شریک کو چې روټۍ خورای یا خو ځان له دسترخوان له څوک راولی داسې غریب او یتیم دسترخوان له نشي راوستی که نه کور له وله څه لیږه کور له ولې لیږه یو ورځ علي رضی الله تعالی عنه په ژړا شو ژړلي چا ترېنه تپوس وکړو چې شیر خدا ولې ژاړې په څه باندې په ژړا یې وی اووه ورځې وشي ما له مېلمه نه دی راغلی اووه ورځې وشي ما د مېلمه سره ډوډۍ نه ده خوړلې یریږم په دې باندې هسې نه چې زه الله تبارک وتعالی د خپل نظر نه ورتاو کړم کو زه خو به چېرته الله ورتاو کړی د خپل نظر نه نه یم چې اووه ورځې وشي او ما د مېلمه رانغې ځکه جاړم په دې خبره باندې نو ځان له چېرته دومره څوک ګورئ ښه
یا ورله کور ته لیږئ په غریبانانو یتیمانانو باندې څه کوئ رحم کوئ رحم